سکرین شیر دی ستا سره که نه؟ جی هو ها نن چې کوم دی که نه دا نننی لیکچر ډېر زیات اهم دی ها څنګه اهم دی ګوره د اوسه پورې چې دا څونه کار مونږ وکړو که نه دا مونږ په دې باندې وکړو چې وټ ټو سیل مونږ به خرڅو څه په امازون باندې دا پروډکټ چې مونږ هنډ کوو او پروډکټ هم ځان نه هنډ کوو بیا سورسنګ او دا قصې پسې که نه بیا شپمنټ پلان او که نه دا دونه خبرې چې کوم دی دا په وټ ټو سیل باندې وي چې دا څه به مونږ خرڅو په امازون باندې که نه نننی چې کوم لیکچر دی دا په هاو ټو سیل باندې دی چې پروډکټ به مونږ خرڅو څنګه لکه یو څیز خو ټیک ته مونږ په نوې لیسټینګ کې مونږ لیسټینګ وکړو که نه یو پروډکټ دی مثال کې زه به تا ته یو پروډکټ وښیم که نه چې د خلکو نه ښه ډېر خرڅېږي او ما ځان له هغه پروډکټ هنټ کو ګوره ها تا ته چې ما څنګه خبره وکړه چې دا وسه پورې کمې خبرې وې که نه دا په وټ ټو سیل باندې وټ ټو سیل مطلب دا دی که نه چې دا پروډکټ دی مثال که نه دا ایکسټینشن کارډ و دې ته وګوره د دې یو کس نه دا کم سپین ایکسټینشن کارډ چې دی که نه دی په 29 باندې خرڅوي خو د نه 1K پلس د میاشتې خرڅېږي لکه د 1000 نه زیاتې یونټ یې د نه خرڅېږي دی په 34 باندې خرڅېږي که نه د ده نه 1K پلس خرڅېږي د 1000 نه زیاتې یونټ یې د نه هم خرڅېږي اوس لاندې راشه ښه ګوره ورته ها دا وګورئ په 24 باندې 400 پلس او په 49 باندې 500 پلس او 28 باندې 100 پلس که نه نو لکه په وټ ټو سیل کې هم دا خبره زده کړه چې یاره د یو پروډکټ BSR او دا قصې پسې دا ټول که نه کومه کرایټیریا چې زمونږ وه چې د هغه دومره وي نو زه هغه پروډکټ ځان له دغه کولی شم لیسټ کولی شم که نه نو په دې کې خو ما ځان له پروډکټ راوویستو خو ضروري خو نه ده چې دا ایکسټینشن وس د ده نه 400 پلس خرڅېږي او زه هم د دې په شان د یو ایکسټینشن لږ موډیفیکیشن پکې وکړم او په نوي لیسټینګ یې ځان له وکړم او زما دا دی هم داسې ډایرکټ خرڅېږي نه داسې چېرې هم نه خرڅېږي ښه وټ ټو سیل باندې خو مونږ ځان له پروډکټ راوویستو په هاو ټو سیل باندې په دې باندې ایډورټایزنګ کې PPC پې چلې په PPC کې به ځان ایکسپرټ کې چې دا پروډکټ په اوس په مارکیټ کې سیل کوم څه د دې به زه څه سټریټجي اپناوم چې څنګه دې کسان ته اډر راځي دغه شانتې اډر ماتم راځي که نه نو د هغې دپاره دا نننی لیکچر د هغې دپاره دی چې په هغې باندې مونږ ایډورټایزنګ چالو کوو PPC به په هغې باندې PPC کمپین به په هغې باندې مونږ چلو صحیح ده ګوره چې یو پروډکټ مونږ مثال کې لکه دا پروډکټ 1K پلس خرڅېږي که نه ما دغه شانتې دې نه لږ په بدل شیپ کې یو ایکسټینشن کارډ په چینا کې مثال کې کپنۍ والا ته ووایي چې ما دغسې کسټمایز کا دلته به زما د برانډ دا لوګو ولګوه نوم پې ولګوه که نه او ما راوړو په ځان سره مې په خپل برانډ کې لیسټ کو د ده نه مې لږ بدل موډیفیکیشن پکې وکړو په دې ځای کې پکې ما مثال کې د یوز بیز یې وکړو دلته کې پکې د ټایپ C چارج دپاره زه یې وکړو که نه څنګه چې په دې کې دی د یوز بیز ځایونه دي پکې څلور که نه په دې کې دا ټایپ C والم دی نو ما په دې سپین ایکسټینشن کارډ کې هم دغه شان دی د نه لږ موډیفیکیشن وکړو بس د یوز بیز او د ټایپ C ځای او دا مې پکې ولګوله او ځان سره مې په یو نوي لیسټینګ کې په امازون باندې لیسټ کو ټیک شو ها چې کله ما لیسټ کو که نه نو چې اوس کسټمر راځي او دلته ایکسټینشن کارډ سرچ کوي که نه نو زما دا پروډکټ په ورته چېرې هم دلته نه ښکاري په ټاپ باندې ښه ځکه دې کسانو په خپلو پروډکټو باندې PPC چالو کړې ده دوی پې خرچه کوي دوی ځکه دا پروډکټ ټاپ ته راغلي دي اورې زما پروډکټ په چې دی دا به ډېر لاندې ښکاري یا په سیکنډ نمبر پیج کې یا په تھرډ نمبر پیج کې یا په 4 نمبر کې 5 نمبر کې دغسې ډېر لرې لرې د 10 نمبر 15 نمبر پیج پورې بسې زه پروډکټ ډېر لرې شو کېږي لکه دې خو ګورئ نوې پروډکټ چې کله لیسټ شي که نه دې خبره د وخت کې دا ډېرې دغه خبرې دي ښه نوې پروډکټ چې کله لیسټ شي نو هغه به دلته کې په 7 نمبر کې یا په 8 نمبر کې یا په 10 نمبر کې په دې پیجونو کې امازون شو کوي کسټمر ته صحیح ده خو کسټمر څه کوي کسټمر خو دونه وزګار نه وي که نه چې هغه بسې دونه لرې لرې ګرځي اورې کسټمر خو راشي مثال کې دلته کې په سرچ بار کې ایکسټینشن کارډ یا ایکسټینشن کیبل که نه د دې دا پروډکټ چې په کومو کومو نومونو باندې خلک یادوي یا مثال کې ایکسټینشن بورډ که نه مختلف کیورډ د دې لپاره خلک استعمالي د ایکسټینشن بورډ ایکسټینشن کارډ ایکسټینشن کیبل که نه دغه شانتې نور هم پکې ډېر زیات دي که نه نو دلته کې په دې سرچ بار کې هغه کیورډ لیکي لکه څنګه چې ما دلته ایکسټینشن کارډ ولیکو او سرچ یې کړي چې کله سرچ کړي نو بیا څه کوي کسټمر بیا راشي دلته دې ځای ته دې ځای ته مثال کې راشي که نه نو دلته کې دې پروډکټ ته وګورئ چې دا یو یاره دا خو صرف کیبل دی دا یو چې دی نو دا ایکسټینشن کارډ دی دې پکې د دې دا ټایټل او بولټ پوینټ او تصویران او دا هر څه وګوري که نه چېرې په دې کې خو دا شپږ د چارج ځایونه دي او دا پکې درې پکې د یوز بی دي او یو پکې ټایپ C دی او که نه او دې په 100 باندې خرڅوي په 36 باندې خرڅوي ښه دغسې لاندې بیا راشي لږ دلته دا وګوري چې دې کې هم دا شپږ دي او دلته کې پکې یوز بی او ټایپ C هم دی دې خرڅوي په 34 باندې
هغه په 36 باندې دغه ګران دی 2 درهم کنه دغه شانته کسٹمر سو کی یو سو پروډکټ به سو ګوري هغه کمپیر کی دغه تصویرانو ګوري چې کم یو زما خو کم یو دغه خوخیږي تصویرانو باندې او ټایټل ول وګوري بولټ پوینټ ول چې کی چیرې دغه کې څه خصوصیت دی هغه څه پکې لیکلي دي کنه دا شانته ډسکرپشن هم پکې سو ګوري کنه زیات بس دغه تصویران ته خلک ګوري او ټایټل تا بس څه پکې دی او خوخه یو بدل تراشي اډ ټو کارت او اډر پلیس کی په خبره پوه شوې لکه کسٹمر دومره وزګار نه چې هغه 6 نمبر پیج تا 7 نمبر پیج د ستا په پروډکټ پسې ګرځي اوري لکه چې بده خو دنیا شي پروډکټ لیست دی کنه نو چې څوک ځان له پروډکټ اخلي نو هغه په دې پهلا پیج کې او په دې ټاپ کې یو څو پروډکټ ہے مثال کې دا یو څو روغانې دي ته وی خای دا سه هریزنټل چې کمی کنه د روغانې وی ها یو دا روش ول مثال کې بده کې درې پروډکټ دي بلې رو تراشي دغه بده کې درې پروډکټ دي کنه نو دغه شان دی بده درې سلور روغانو کې کسٹمر ځان له پروډکټ اوالي دویم نمبر پیج تم په څوک دون په وسر نزي اوري لا 5 نمبر او 6 نمبر دا لغټه خبره ده کنه نو موږ وسه کوو د لپاره چې پروډکټ زمونږ مثال کې موږ لیست کو هغه په 10 نمبر پیج باندې شو کیږي یا په 8 نمبر باندې نو دا غیر لپاره موږ څه کوو دا غیر لپاره موږ پی پی سی کمپین چلو په امازون باندې اورئ صحیح پی پی سی پے پر کلک د پے پر کلک مطلب دا دی چې د یو کلک په بدله کې امازون ته بدوي چې مالا کمپین چالو کو زه به تعالی دونه د یو کلک په بدله کې پیسې درکوم خو زما دا پروډکټ کسٹمر ته خایا نه امازون بیا څه کوي امازون ستاسو پروډکټ چې دی دا کسٹمر ته شو کوي صحیح ده کسٹمر ته شو کوي چې هغه کیورډ سرچ کوي نو ستاسو پروډکټ ورته د کمپین والا پروډکټ ورته په ټاپ باندې شو کوي کنه نو چې بدی باندې بیا سونه اډر راځي نو دا بیا رو مخ کیږي رو مخ کیږي نو دا مثال کې په مخ کې په 7 نمبر باندې او بیا 5 نمبر لا بیا 2 نمبر لا بیا پهلا نمبر پیج لا په پهلا کې چې کم دی چې بدی باندې اډر بیا زیات راځي نو بیا دلته په ټاپ باندې شو کیږي لکه څنګه چې دا پروډکټ دی ها دا خو د پی پی سی دی ګنده پی پی سی په زور باندې راغلی خدا نور چې پس کم دي کنه دا ارګینیک وس رنګ شوی دی ها کم باندې پی پی سی نه چالو کنه دته مونږ وایو چې دا ارګینیک رنګ شوی دی بس د اوس پی پی سی بند کړی دا او د اډر راځي وسو خو بیا یې میزان ټاپ تر اوس دې زنه وس دې نشو خو دې چې سو پورې رنګ مکمل نه خراب شوی او ټاپ سٹاک شوی نه ها دته وسو ګوره دلته سپانسر لیکلی کنه نو دې کو دلته ناشته نو د پی پی سی چالو کړی ځکه دلته ناشته په ټاپ باندې دا نور کوم مثال کې دلته ناشتي کنه نو دا د پی پی سی په زور باندې امازون دلته کینول چې دا کیورډ څوک سرچ کوي نو تاسو دا پروډکټ په تخکاری نو کو دا خوخیږي نو د اډر چانس پتا تر اتلو رضیاتی د پی پی سی دا کمال چې امازون سره پروډکټ ټاپ لراولي د سپانسر لیکل کنه کسٹمر ته شو کوي پی پی سی لکه پے پر کلک د یو کلیک په بدله کې به امازون ته پیمنٹ کې څنګه د یو کلیک په بدله کې ته د مخکې ویلو کنه چې مثال تا یو کیورډ ولیکو را لیدلتا دې ته وګوره کدا پروډکټ تا خوښ نه دی کنه نو اسې په مکلیک کوا یا اسې مثال کې هانټینګ کې نو چې کم ته سپانسر لیکلی نو مهرباني کوه په دې باندې مکلیک کوا لګ لاندې راځه چې کم ته مثال کې سپانسر نه لیکلی کنه هغه ته وردن کې دې شی بیا اوس ګوره په دې باندې زه یو کلیک مثال کوم کنه خو په دې باندې پی پی سی چالو و نو د دې یو کلیک زه چې ګوره کلیک کوم ها یو کلیک مو کو کنه کو په دې پروډکټ باندې پی پی سی چالو و نو دا چې 40 کړي دغه اکاونټ نه کو مثال کې دا ول بیت یو درهم دلی کنه نو یو درهم دغه اکاونټ نه کټ شو اوس کو دې اخلمه نه اخلمه دا زما خو خلا خو دغه اکاونټ نه کاغه ول بیت یو درهم دلی 2 درهم ول دلی کنه دغه امازون دغه پیسې کټ کړي چې ستاسو پروډکټ ما کسٹمر ته وخو د دې مطلب دا دی ها د خپل پروډکټ مونږه ویزیبিলিټي سیوا کو اشتهارات مونږه چلو چې زمونږ دا پروډکټ چې دا ډېر خلک وګوري ها جی بالکل ها اوس په پی پی سی مونږه کم ځای نه چلو نو پی پی سی په ګوره دلته 3 لاین تراشي او په دې ایڈورټایزینګ باندې په کلیک کې کمپین مینیجر ته ورشي ها دا اوس د پی پی سی چې کم دی نو بالکل پریکټیکل طریقه ده چې پی پی سی مونږه چلو څنګه ها ها کمپین مینیجر ته ځکه لور علامه کنه نو پدې کې اوس ما ته شو کی چې کمپین په 100 قسمه دي تقریبا په 3 قسمه دي کنه یو ته ویل کېږي سپانسرډ پروډکټ مثال کې چې وستو کمپین ځان لانچ کې زوم لانچ کوم کنه دا ټول موږ سپانسرډ پروډکټ کمپین لانچ کوو صحیح ده که اوس یو برانډ رجسٹر برانډ او هغه سپانسر پروډکټ باندې چې کوم دی نو سپینډینګ کړي کمپینی په چالو کړي کنه
او هغه بیا وایي چې یاره زه ویډیو کمپین چالو کوم او دا یې پلان کې او ډینګرې او که نه نو هغه بیا هغه نور هم چالو کولی شي. بس سپانسر پروډکټس سپانسر کمپین څنګه وي او ویډیو والا کمپین څنګه وي دا هم درته زه لږ ښیم. ها دلته کې به زه بیا د امازون دا بایر اکاونټ کولاو کړم او په دې کې به زه ولیکم ووډن سپون. ګوره ووډن سپون چې ما کله ولیکو که نه نو دا یې دلته سپانسرډ دی سپانسرډ دا دې ته وایي سپانسرډ کمپین اورې پروډکټ کمپین که نه. خلک لاندې چې راشي که نه نو بل پکې ویډیو کمپین هغه چې تو کله دا داسې سکرولینګ کې که نه او په یو ځای کې پکې تا ته ویډیو راشي په بعضې پروډکټو باندې چې کوم دی ویډیو کمپین چالو وي که نه نو هغه دلته کې په د هغې پروډکټ ویډیو چلیږي دلته. اوس د نېټ ته لږه مسله ده پته نه لګي نو لږ ټایم زیاته لي که نه زه سکرول کوم دا دی خو بس کله ناکله لږ په دې کې چې اوس چا ویډیو کمپین چالو کړي که نه هغه په دې کې رانغی. اوس په مثال کې یو بل کیورډ به سرچ کړو ځای سټیل سپون ما سرچ کو که نه نو دغه شانتی دې ته سپانسرډ یعنې په دې باندې لکه کمپین چالو دی که نه. اوس ګورو چې په دې کې ویډیو والا کمپین شته او که نشته پکې. ها ته چې داسې ګورې تا ته به راځي په خپله هم بیا لږ ټرای وکړې که نه لږ لاندې راځه تو نو دلته کې به تا ته ویډیو راشي دغه ویډیو والا. خو دا د برانډ مالک چې کوم دی که نه هغه چې مثال کې سټیم سپانسرډ والا وچلوي نو بیا هغه دا ویډیو والا بیا چلولی شي. خو دغه وروسته کار دی ښه دا لکه زه په خپله هم اوس نه کوم زه چې په خپله کوم که نه هغه دغه یو پیله کمپین صرف چلوم. ښه ګوره کمپین به ته اوس د کوم ځای نه کریټ کې کمپین به ته دې ځای نه کریټ کمپین نوې کمپین. کمپین صحیح ما مخکې لاندې هم چالو کړي دي څه که نه خو په دې کې ستا د پوهې دپاره اوس زه یو کمپین بل هم دغه کوم چې تا ته پته ولګي. چې کمپین به په هاو ټو سیل باندې به څنګه کار کوي. ګوره دا دی اوس ګورې سپانسر پروډکټ تا ته چې وختې مو وایي چې یو سپانسر پروډکټ دی یو سپانسر برانډ دی چې چا برانډ رجسټري او یو چې کوم دی ډسپلی ویډیو اینډ آډیو او ویډیو والا دا کمپین دی. سپانسر برانډ دا زه په خپل هم لا نه کوم ښه زما برانډ رجسټر دی خو زه په خپل هم نه کوم دا یو بس د ټولو نه بس زبردست پیله کې دا یو دی. ها د ډېر وخته پورې دا یو چلولی شي اورې نو زه دا کریټ کمپین باندې ما کلیک کوم. په کریټ کمپین چې ما کله کلیک کو که نه نو اوس ګورو چې زما نه څه غواړي. ها دې ته ښه په غور سره غوږ کېده د ټولو نه مخکې ګوره ستا نه څه غواړي ایډ ګروپ نیم دلته کې د خپل کمپین لا یو نوم ورکا لکه نوم د دې لپاره ښه دی که نه چې مثال کې ستا سره ویریشن والا لیسټنګ دی لکه ستا سره مثال کې یو پروډکټ دی په هغه کې کلرونه دي که نه نو ته وله د هغه پروډکټ نوم ورکا او دلته کې وله دغه ورکا کلر وله ورکا چې دا بلیک کلر دی دا ریډ کلر دی دا چې کوم دی نو د دې سره به تا ته د خپل کمپین پته لګي چې یاره دا کمپین په ریډ باندې چالو دی نو دې دونه خرچه کړې دا کمپین په بلیک چالو دی دې څومره خرچه کړې ته کتلی شي دا د اسانتیا لپاره خپل یو نوم به ولې ورکړې که نه او یا مثال کې ستا سره چې کوم دی نو په پروډکټو کې پیکونه دي لکه په یو پیک کې در سره 15 یونټې بندې دي په یو پیک کې خرڅې په یو پیک کې در سره 3 دي بل کې در سره 2 دي که نه او لکه ما مثال کې ولیکو سپون په سپون کې چې کوم دی نو ما سره دی پیک اپ 3 ورته ما ولیکو که نه لکه دا اوس ما په پیک اپ 3 باندې چمچې دي ما سره په یو پیک کې ما سره 3 دي نو زه په دې باندې پی بي سي چالو کوم کو بل کې ما سره پایپ نو پیک اپ 5 یا پیک اپ 10 که نه پیک اپ 8 که نه د دې نه ما ته د خپل کمپین پته لګي چې کمپین زما څنګه روان دی او ما ته پته هم لګي چې دا ما پیک اپ 3 باندې چالو کړی کو پیک اپ 2 باندې نو دلته کې یو نوم د خپل پہچان لپاره پکار دی. د دې نه پس بیا څه دي د دې نه پس په ته ډایرکټ پروډکټ سلیکټ کې چیرې زه په دې پروډکټ باندې کمپین چلو ما نو دا یو به زه ایډ کمې دا ایډ دا بټن ورسره خوا ته که نه په
په یو باندې چلی جی یو جی ایډ کولی شي دوه ایډ کولی شي که نه زه په یو پروډکټ باندې کمپین چلوم چې ما څنګه ایډ کو نو ما سره دلته راغی ښکاره شو خیال دی जी जी बिल्कुल او دلته ورته هم لیکو ایډډ وي دا ستا سره الریډي ایډ شو په دې کمپین کې ها اوس په لاندې راشم لاندې چې زه کله رالم که نه په کمپین کې ګوره زمونږ سره دوه قسمه دي ښه څو دي را سره دوه قسمونه دي یو ته مونږ وایو اټومیټک ټارګیټینګ او یو ته مونږ وایو مینوال ټارګیټینګ اوس ګوره په دې کې څه کمال دی په دې ګاډو کې د خیال کړي که نه یو اټومیټک ګاډي او یو ته مونږ مینوال وایو که نه اټومیټک چې بس په خپل هغه ډي ته راواړوه یا 2 ډي ته بس رواني که نه او مینوال خو داسې مثال کې دغه ګیر میر چې وله ورکې او پیسټ او سیکنډ او تړ او که نه دا ګیر والی نو په دې پی پی سی کې دغه شانتي یو اټومیټک ټارګیټینګ دی یو پکې مینوال ټارګیټینګ دی په سټارټینګ کې خلک څه کوي په سټارټینګ کې خلک اټومیټک ټارګیټینګ چالو کی ولې اټومیټک ټارګیټینګ چالو کی چې امازون د صرف د خپل پروډکټ ورمخ کې چې دا زما پروډکټ دی او په دې باندې زه دومره خرچه چالو کوم دومره بیډ ول ورکوم دا حساب کتاب دی زما او په دې باندې ته په خپل طریقې سره په دې باندې کیورډ ما تراولا نو امازون څه کوي امازون مختلفو کیورډ باندې دا پروډکټ کسٹمر ته خي او تو بیا څه کوي ته باغ کې بیا چانټي کې لکه مثال کې دا اټومیټک ټارګیټینګ سره دا به تو زیات نه زیات 3 هفته 4 هفته پورې چلول شي په سٹارټینګ کې صحیح ده دا چې ته مثال کې دومره اوچلېږي نه دا تعالی مختلف ډیټا راولي په دې کې ټول ډیټا سیو کیږي کنه بیا به زه په مینوال کې به زه به وخم چې دا ډیټا کوم ځای سیو کیږي اګه ډیټا ته به تو بیا ځان رسې پاګه کې به تو ګوري چیرې زما دا پروډکټ دی دا کیمرا د مثال کنه دا ډي اس ال ار کیمرا چې سرچ کړی دا په دې باندې دا اډر نه دی کړی لسو کسانو مثال کې سرچ کړی دا زمانه اسه خرچه کړی دا خو اډر په نه دی راغلی دا بل کیورډ چې کوم دی کینان کیمرا چې کوم دی کنه نو دا اتاو کسانو سرچ کړي په دې باندې ما 3 اډر راغلی نو دا کیورډ زما د کمال کیورډ دی او دا کیورډ دی باندې زه مینوال پی پی سی چالو کوما یا بل مثال کې ایچ ډی کیمرا دا کنه ایچ ډی کیمرا 15 کسانو سرچ کړی دا خو په دې باندې سلور اډر راغلی دی اوري دا ایچ ډی کیمرې دا کیورډ چې کوم دی 15 کسانو سرچ کړي خو دې ماته سلور اډر راوستي دي نو یاره دا خو ډیر زبردست کیورډ دی بیا په دې باندې پکار راځي بیا په مینوال کې پی پی سی چالو کما اوري نو په مینوال کې چې تا کله پی پی سی چالو کړه ستاسو خرچم کم شي او ستاسو چې کم دی اډرونه مته زیات راځي که تا پته ولګی چې دا کیورډ زما بیکاره کیورډ دی بده ماته اډر نه راځي کسٹمر سرچ کوي خو لکه ماته اډر نه راځي او دا نور چې کم دی دا نور کیورډ زما کار کیورډ دی نو زه به روس تر راځم مینوال ټارګیټینګ دا خو پهلا کې به اټومیټک ټارګیټینګ چلے ها امازون دا ول خپل پروډکټ حواله کوي چې بس په دې باندې ماته مختلف کیورډ راشي او زه بیا غو سرچ کوم په سرچ باندې به بیا مینوال طرف ته روزم ها بیا چې دا د ما کړه اټومیټک ټارګیټینګ سلیکټ کوګنه نو دلته کې اوس ماته وایي چې سیټ ډیفالت بیډ د سیټ ډیفالت بیډ څه مطلب دی لکه دا ماج دا وخت وی کنه چې یو کلیک څنګه وکي کنه دا یو کلیک په بدله کې امازون ستانه پیسې کټ کی کنه نو اقا ډیفالت بیډ هغه ته بیډ وای ها چې دلته ول ما سونه بیډ کې هو کنه نو زمانه به دا یو کلیک په بدله کې دومره پیسې کټ کیږي لکه امازون ماته سجیسټ کړی دی چې ګوره سیټ ډیفالت بیډ چې کم دی د اشاریه 96 والا د نه لاندې د اشاریه 72 نواله د اشاریه د 1.20 پورې د دې پورې ویته ول بیډ غدل شي دا وګوره suggested bid for regular days صحیح شولا د اشاریه 72 نه امازون ماته سجیسټ کړی چې اشاریه 72 نواله د 1.20 پورې ول ته بیډ غدل شي په دې ځای کې ته چینج کولی شي بس هغه بیډ چې کم چې سونه زیات خي هغه خلې ځکه چې سونه ول ته بیډ زیات ورکې کنه نو ستاره پروډکټ په کم دی د ټول نو پټاپ باندې خي او چې سونه ته بیډ را کمې کنه لکه اشاریه 72 دی مولا اشاریه 60 کو یا اشاریه 50 کو کنه نو بیا په دې نور راچا چې پی پی سی چالو کړي کنه دې کې به زموږ دا پروډکټ لګلان دی خي ځکه چې څومره ستا بیډ سی وای نو هغه نو ستا پروډکټ پټاپ باندې امازون شو کوي ها دا خبره پکې یاد ساته ها اوس په دې کې بل یو د کمال اپشن دی کنه دا سیټ بیډ بای ټارګیټینګ ګروپ دې ته ګوره ها دا پکې ډېر زبردست چیز دی بس دا یو ما کله کلیک کو کنه په دې باندې ما کله کلیک کو هغه پاسنه ختم شو کنه وس دا ما د یو بل پیج کولاو شو دا سیز لګ دا سې دی کنه چې دا لګ بورینګ وند کې دی خو دا د پریکټس سره بیا سړی په دې باندې ډېر پوه شي اوري لکه مثال د گاډي کوته د ډېر وایم چې دغه گاډي چلاوه خو چې په خپل ودانې ناس کنه نو بیا لګ هغه شانته دغه نه کنه پی پی سی کم دی پی پی سی دا ډېر غټه دنیا د غټ چپټر دی او په دې باندې 400 کلاسونه والو کم دی کنه خو
خو ځان په لګ داسې خپل دماغ په لګ دا ته کوم وس نوی لیسټینګونه دغه کې او دغه کې پی پی سی ان په چلے خو لکه ځان په دومره پوهه چې یاره کم بیسیک سیزونه دي چې هغه خو زده کې کنه او بیسیک نه بلکې دا ټول دغه سیزونه دي خو خپل پریکټس سره سره چې کم دي نو بیا سړی په تجربه کیږي ګوره ها پدې کې وس دا ټول کولاو دي کنه دا مخ کې بندو متا په یو باندې پوهه کم خچ پدې کې دا ټارګټینګ ګروپ چې کم دی کنه دا څه شی دی دا ما ټول مخ کې کلوز کړه د ټول نه مخ کې لیکل دي کلوز میچ ګوره څه ته وایي کلوز میچ دی ته وایي کنه چې زه دلته رالم امازون دا پیج ما کولاو کو کنه او ما یو کیورډ دلته لیکل دي سټیل سپون کنه نو د سټیل سپون باندې چې مثال کې زه په کلوز میچ کې پی پی سی چالو کما په دې پهلا نمبر دا یو ته ما کلیک کو او زلان دی راشم نور سوال زور کم مثال کې او بس پی پی سی چالو کما کنه نو د کلوز میچ مطلب دا دی چې څوک کسٹمر چې کم دی کنه کسٹمر دلته کې سپون سرچ کوي کنه نو زما دا سپون زما چې کوم چمچ لیست کړي کنه هغه بوتل تخکاری صحیح کلوز میچ لکه نوم نه پته لګي چې بالکل د ستاره پروډکټ سره بالکل کلوزلی میچ کیږي کنه د نوم نه ته پته لګي نو کلوز میچ دغه ته وایي چې ستاره پروډکټ سره بالکل کم یو میچینګ والا پروډکټ کی کسٹمر قانون سرچ کوي نه امازون بو دستا پروډکټ خي نو ما کیورډ سرچ کړی دی ما سرچ کړی دی سټیل سپون نو په کلوز میچ کې به امازون خامخا زما دا پروډکټ دلته کسٹمر ته شو کوي چې هغه سټیل سپون دیږي نه زما دا پروډکټ په دلته شو کیږي او ها وس چې کوم دی زه په دې باندې بي بي سي چالو کوم مثال کې زویم چې زما دا پروډکټ امازون ډیرو خلکو ته خي کنه دا څه لپاره دی دا مثال کې یو سیز لته لیمټ ورکي او یو سیز چې کوم دی ان لیمیټډ پرې دی چې بس خلک تی ګوري وړه خلک تی ګوري چې به خوخيږي اوري په نورو پروډکټ کې ورچا خوښ شي کنه نو دې لپاره دا اپشن به کې زیاتې ورکړي دي لوز میچ و دا اوس ما مثال کولاو کو کنه نو ګوره کسٹمر چې دلته سټیل سپون الی کو کنه او پټا باندې هغه سټیل سپون سرچ کو او که زما پروډکټ مثال کې د سټیل والا ټری دا کنه اوس پروډکټ بدل دی کنه او یا مثال کې دا سه بل څه بد سټیل کې دا سه بل څه دا ټول سپون وس راځي کنه خو لکه مثال دې ته ګوره دا یو سټیل والا دغه دی کنه یا زما مثال کې سټیل ټری دا په ساده خبر پښتو کې دا وایم چې ما یو پروډکټ لیست کړی سټیل ټری او ما کمپین لانچ کو په دې لوز میچ په کلوز میچ کې او په لوز میچ کې یا په لوز میچ کې مې صرف لانچ کو نو چې کسٹمر سټیل سپون ولي کې نو زما دا ټری به مو ته په دې ځای کې شو کیږي ها دې ته ویل کېږي لوز میچ مطلب دا چې ستاره پروډکټ سره دومره میچینګ نه کوي خو بیا امازون استابه دا کې شو کوي وتا سټیل والا دی کنه سټیل والا هغه سپون دی او دا ټری دا نو چې سټیل څنګه ولي کو نو ستاره پروډکټ مو ته په سټیل کې خي صحیح په خبره پوه شوې په 3 نمبر کې چې کوم دی کنه سبسټیټیوټس په دې کې اوس امازون څنګه کوي چې دا یو ما کله آن کو کنه دا سبسټیټیوټ اپشن ما کله آن کو نو چې کسٹمر دلته کې سټیل سپون ولیکو کنه او دلته کې ما مثال کې په یو لیسټینګ کې پیک اپ 3 لیست کړی دی او دلته کې په دې کې پیک اپ 10 دی مثال کنه نو امازون زما دا پروډکټ په دې سبسټیټیوټ کې چې کوم دی کسٹمر ته شو کوي کستا پیک اپ ټنی کستا چې کوم دی په کلر کې ویریشن ای ګولډن کلر دی یا سلور کلر دی کنه هر څنګه چې هو سټیل والا چمچ استادي مثال کې امازون به دلته شو کوي هغه پیک اپ 3 یا کو پیک اپ 5 یو کنه کو یو کسٹمر دلته مثال کې وری کو چې سټیل سپون پیک اپ 5 کنه لکه هغه د کیورډ ولیکو نو هغه پیک اپ 5 ولیکو خو امازون مو د سره پیک اپ 3 و مو د خي یا پیک اپ 10 تا راکړي پیک اپ 10 و مو د خي لکه زیات خلکو ته خي بیا کنه یو سیز مثال کې براډلی شي کنه لاندې اپشن په کې دی باندې چې دا پروډکټ ستا ډیرو کسٹمر ته خي نو کې دي چې دی 15 غواړي دی مثال کې 15 چمچ غواړي کنه استاد اړ ډېر خو شو استاد لستی کنه نو چې دا زه مثال کې دا 15 چمچ په 30 باندې لما نو راشه یو 10 پس نور سیوا کې مثال کې 40 کې دا لس په والا ما کستاره دا خو شي کنه په دې باندې لکه اډر راځي زیات اډر په راځي چې یو کسٹمر په یو سیس پسې ګرځي یو ستا تاول یو آپشن راوستي کنه او هغه ته مخه تخکاره شو او نو بس او چې دا خو چانس راشه دا ورزان دی او پیسونه په ګډي دی بس دا یو اډر کا ها بیا چې کم دی نو کمپلیمنټس جو کله آن کما کنه نو پدې کې امازون څه کوي پدې کې امازون دا څه کوي چې یو کس مثال کې دلته کې ولي کو یو کسٹمر مثال کې شوز ولي کو کنه هغه بوتان سرچ کړلا خو په کمپلیمنٹ کې امازون دا کوي کنه
چې دغه سره ریلیټډ سیز و د شو سره ریلیټډ سیز د مثال کې جورابي دی ور سره ساکس ته ور سره کنه یا ور سره مثال کې برش پالش ته ور سره کنه نو دا د سره په دغه کې راځي په کمپلیمنٹ کې راځي لکه دا غي سره ریلیټډ سیز هم امازون ته شو کوي یا په لند مثال باندې بل خبره به تو کما چې یو کس مثال کې یو سیز سرچ کو لکه ټوپیس سرچ کو ټوپیس ټوت پیسټ کنه نو کته یو برش لیست کړي کنه نه امازون څخه کوي ستاره برش هم ور سره لیستینګ سره خواته خي چیرې تا دا سرچ کو کنه دلته کې دا ټوت پیسټ علی کړي دي او دلته کې دا برش هم د اوس امازون خي چیرې دا برش ته په 15 درهم باندې دی مثال کنه او دا غته لیستینګ ولا کړي دي نو ستاره پروډکټ د ټوت پیسټ سره چې کوم دی کسٹمر ته شو کوي چې راشه دې ټوت پیسټ دی نه کیږي دا برش هم واجی کم چې سیمیلر سیزونه دي یو بل سره نږدې کنه هغه په دې کې تا ته امازون بیا شو کوي چې ته دغه سیزلې نو دا یوم کې دي چې ستا خوشي نو دا ټول خبرې په دې کې دي ها په کلوز میچ لوز میچ سبسټیټیوټ کې او په کمپلیمنټس کې ها جی جی بالکل وځو دا یو بندو مخه پیلا ته زما سیټ ډیفالت بید دې ته بیا رااله هغه ختم شو کنه هغه پهلا اپشن ما دا کو دلته کې کوم دینو ډیفالت بید شریعه 96 شو او دا نیگیټیو کیورډ چې کوم دی دا مونږ په منوال کې بیا استعمالو دا نه شړې اوس پکې بل یو زبردست خبره دلته بیا امازون دا کړی دی چې کمپین بیډینګ سټریټیجی د کمپین بیډینګ سټریټیجی کې یو ګوره دی ډاینامیک بیډ ډاون اپ اینڈ ډاون بل پکې دی ډاینامیک بیډ ډاون اونلی او بل پکې دی فکس بیډ و دې د ګوره په دې باندې ځان په اور باندې پوهه کا ډاینامیک بیډ اپ اینڈ ډاون څه ته وایي چې تا یو پروډکټ له مثال کې بیډ ورکو 1 درهم خبره پوهیږي دې ځکه پاس ولا تا ورکو دلته موږ بیډ خبر وکړه کنه چې بیډ مثال کې د یو کلیک په بدله کې تاسو نه پیسې ورکې هغه ته بیډ وای کنه نو په اپ اینڈ ډاون کې چې موږ ولا مثال کې 1 درهم ورکو کنه او موږ وته د اپ اینڈ ډاون سلیکټ کړی دی نو امازون څه کوي امازون زما سره چې کم کمپیټیټر ناشتي کنه کاغو مثال کې 1.20 کړي دي 1.30 کړي او په پروډکټ باندې چې کوم دي سرچ راځي او سیل په راځي نو امازون په اپ اینڈ ډاون کې زما دا بیټ څه دي دا د نورو کمپیټیټر په مقابله کې هم سیوا کوي څنګه غو سیوا کوي زما د مدغه په بر رواني لکه هغه ول مثال کې 2 درهم غلي دي نو چې ما امازون د اپ اینڈ ډاون سلیکټ کو کنه نو دا بیټ چې کوم دي د بیټ د اختیار ما امازون لور کو چې سونه سیل راځي او یا سونه مثال کې زما د کمپیټیټر سونه بیټ سیوا کوي نو تاسو زما د سیوا کوا او اپ اینڈ ډاون لکه سیوا کوي او کنه غوړه کم کو مثال کې او 0.50 لاره او 60 لاره او سیل نه راځي نو زما د را کموا دا اپ اینڈ ډاون موږ امازون ته وایو چې دا اختیار ما تعالی درکو کنه د مارکیټ حساب ته ګورا د سیل حساب ته ګورا چې نور کسانې سیوا کوي چې بس ته زما د سیوا کوا چې کسان کمیږي سیل نه راځي بس زما د هم را کمیږي خدای او بچ کم دی دا بچریم نه دا کې ها په دې باندې خرچه ډیره زیاته سیوا کیږي بیا ورې اپ اینڈ ډاون څه دی دا کمپین بنه دا یو بنه سره کې دی باندې خرچه ډیره زیاته کی امازون له اختیار نه ورګه اختیار وټول په خپل لاس کې ساتي ها دا ډاینامیک بیټ ډاون اونلی دا یو زبردست اپشن دی بګه ها د دې مطلب دا دی کنه چې ما د سبټ در کو کنه لکه ما د 1 درهم بیټ د تمایات کو نو بس دغه شو په دې کې به اخو دې خوانه کې اوري که کسان سیوا کوي هغه سیوا کوي او زما سکار نشته هغه له 2 درهم بیټ دی کو 1.5 درهم ولا بیټ دی کو 3 ولا بیټ دی دا غیر سره زما اس کار نشته بس ما د 1 درهم درکو 1 درهم به زمانه د یو کلیک په بدلې کټ کیږي ها کو د کسانو مثال کې خپل بیډونه رقم کړه 80 لا 70 لا 50 لګنه نو ډاون اونلی دا دی ډاینامیک بیټ ډاون اونلی رقموي شي خو سیوا کېدو ته اختیار نشته 1 درهم نه بچا سیوا کې نه او نو دا اپشن به خدای کله پی پی سی چالو کې کنه دا منځنه به ته سلیکټ کې ها او دا پکس چې کوم دی نو پکس مطلب دا چې بالکل پکس مې 1 درهم باندې راکو نو هغه کته کیږي او کو برکیږي دا غي سره زما سره کار نشته بالکل ما خپل بیټ چې کوم دی پکس کړی دی ها فکس کړی دی خدا ډاینامیک بیټ ډاون اونلی دا یو ټول زیاده یو چلو ما ها بیا بلاند راشي کنه نو دلته کې بل یو اپشن بیا ور کړی دی چې ټاپ اف د سرچ ریسټ اف د سرچ پروډکټ پیجز اوس دا څه ته وي ګوره ها په دې باندې ورځان پوهیږه دا ډېر وګړي خبرې دي په دې کې مړ په دې پی پی سی کې دا صرف یو نارمل کمپین لانچ کول دي صرف خان اوس موږ به پوهیږو زموږ یو منټ کار دی خو لکه نوې کس ته دا پیسې ډېر زیات پیشي د ښکاری پهلا دا ټاپ اف د سرچ کوم دی فرست پیج څه ته وي ګوره
دلته کې ما ولیکو سټیل سپون که نه او په دې دغه کې ما لیکل هم دی که نه دا به زه بیا مو لیکم د سټیل سپون یو کسټمر سرچ کو که نه نو امازون ته ما ویلي چې زما دا پراډکټ چې کوم دی په ټاپ اف د سرچ باندې څومره پرسنټ مثال کې 100% په دې کې به ته پرسنټیج ورکې ها 100% 50% 30% که نه دلته به ته پرسنټیج ورکې ټاپ اف د سرچ څه ته وایي ټاپ اف د سرچ دې ته وایي چې دا کوم چې په ټاپ باندې ښکاري که نه او په ټاپ باندې ګوره په ټاپ باندې دا ښکاري نه سپانسرډ که نه دا په ټاپ باندې ښکاري دا او دا یو ویني دا درې څلور روګانې څه دي لکه دا یوه رو شوله دا دویمه رو شوله او دا درېیمه رو شوله چې زه پی پی سی چالو کوم نو زه امازون ته وایم چې زما دا پراډکټ چې کوم دی په ټاپ اف د سرچ باندې دلته کې اشاریه 30.50 دلته په دې ځای کې زما دا پراډکټ ښایا ٹھیک شو په دې ځای کې کسټمر ته ښایا بل پکې دا آپشن څه دی ریسټ اف د سرچ چې کوم دی که نه چې تو کله لاندې راشې که نه په دغه باندې ګوره پی پی سی چالو دی که نه سپانسر ډې ورته لیکلی که نه اوس ګوره ښه په دې پراډکټ باندې چالو یې خیال دی دی اوس چې لاندې راځي که نه نو دلته کې اوس ریسټ اف د سرچ او د دې پیج به یو بل ځای شروع شي هغې ته مونږ وایو ریسټ اف د سرچ دا هغه ویډیو کمپین دی نه وخت چې بس مونږ ګرځېدو نه خو ځان که نه جی دا اوس هغه ویډیو کمپین دی نه دا ویډیو ده ښه جی دا مې کتلی ده ها دغه ته ویډیو کمپین دی ته وګورئ دلته اوس لاندې بیا پی پی سی چالو شوی ده که نه نو ریسټ اف د سرچ چې کوم دی د لاندې طرف نه دی 4-5 روګانو ته چې کوم دی ته مونږ ریسټ اف د سرچ وایو امازون ته مونږ وایو چې زما دا پراډکټ چې کوم دی ته په لاندې کې ډېر ښایا هلته پاس لږ ښایا په دې باندې دا مونږ د خرچې دپاره بس چینج کوو را چینج کوو چې دلته پکې به زیاته خرچه نه راځي او که نه بره خو چې کوم دی هر سړی به کلیک کوي او که نه نو دا ریسټ اف د سرچ دی ته وایي چې لاندې طرف نه یو 4-5 روګانې او ټاپ اف د سرچ چې کوم دی نو دا به پهله په ټاپ باندې په دې کې امازون ته مونږ وایو چې دونه پرسنټیج کې ښایا ها بیا چې کوم دی نو پراډکټ پیجز څه ته وایي پراډکټ پیجز دی ته وایي که نه چې اوس مثال کې دا یو پراډکټ دی که نه دا به زه کولاو کمې چې دا ما کولاو کو که نه نو دا پراډکټ پیجز په دې باندې په دې ځای کې خپل پراډکټ شو کول دي امازون ته مونږ وایو چې یاره دې کس چې کوم دا پراډکټ دغه کړی که نه دا وګورئ دا اوس نور پکې شو کېږي که نه او دلته کې ورته لیکلي دی سپانسرډ دې کسانو چې کوم کمپین لانچ کړی که نه نو دوی دا یو دغه ورته دغه کړی دی پراډکټ پیجز په دې کې ورته مثال کې 50% یا 100% یا 30% که نه دا آپشن یې ورته به یې کولاو کړی دي ځکه په دې پراډکټ کې دننه چې کوم دی چې کله دا پراډکټ څوک کولاو کړي که نه نو په پراډکټ پیجز کې چې کوم دی نو امازون دا پراډکټ هم ښایي چې یاره څوک هغه سرچ کوي او ګوري نو هغه به دې ته هم نظر اچوي چې یاره هغه په څو باندې دی دا په څو باندې دی نو دغه شانتې کسټمر دې ځای نه هم سیل دغه کوي اخلي ښه دې ته چې کوم دی پراډکټ پیجز وایي ها دلته کې اور اوس په دې کې یو خبره یاد ساته چې مثال کې ما ولالته 1 درهم بیټ ګدلی دی که نه نو چې دا ما اشاریه 30 کو که نه نو دلته کې به زما سره بیټ چې کوم دی که نه بیټ به زما سره سیوا کېږي ښه اورې 1.30 پشي چې ما وله 30 کو که نه نو 1.30 پشي چې 50 مې کوله نو دا به 1.5 درهم شي بیا د دې سره بیټ سیوا کېږي ښه دې څیزونو سره چې تا وله څونه بیټ ورکړي کسان اکثر ما ته بیا میسیجونو کې یاره مونږ له دونه بیټ ورکړی زمانه چې کوم دی ته سیوا کټ کوي نو هغه دغه سره خامخا د پلیسمنټ سره سیوا کېږي چې تا وله پلیسمنټ ورکړی دی د هغې سره سیوا کېږي ها د دې نه پس بیا څه غواړي بیا چې کوم دی کمپین نوم نو څنګه چې په ټاپ باندې کمپین نوم ورکړی هغه چې کوم دی دلته کاپي او پیسټ کا بیا څه غواړي بیا چې کوم دی سٹارټ ډیټ اینډ ډیټ غواړي سٹارټ ډیټ چې کوم دی خو په خپله سلیکټ شوی دی مئی 30 2026 دی او اینډ ډیټ په ولې تو چرم نه ورکې ها پی پی سی چې کله تا وغوښتله وستا چالو کړله 2 غنټې پسې بندې ستا سره اختیار شته بندولی شي خو که نه تا ولې مثال کې اینډ ډیټ ورکړو 2 ورځې 15 ورځې نو بیا به هم هغې ته صبر کوې اورې نو اینډ ډیټ په وله بالکل نه ورکې او سٹارټ ډیټ چې کوم دی هغه په خپله سلیکټ شوي ها بس نور پکې بیا لاندې څه نشته دی ډیلی بجټ چې کوم دی که نه ډیلی بجټ مثال کې ته ولې 30 هم ورکولی شي د خپل بجټ په حساب 40 هم وله ورکولی شي 50 هم وله ورکولی شي او 10 درهم هم وله ورکولی شي ګوره اوس په دې په یو مهام ډېر کسان یې که نه هغه یو خپل پراډکټ له 10 درهم ډیلی بجټ ورکړي او بیډې وله ورکړي 1 درهم نو په 24 غنټو کې د ده سره صرف چانس د 10 کسانو د کتلو دی ها
لس کسان د دغه پروډکټ مثال کې په دې باندې کلیک وکړو سحر تقریبا په 2-3 غنټو کې د لس کلیکونو برابر شولا او دا ول 10 درهم بیت ځلې دی کنه نو د چې کم دی بجټ برابر شو نه امازون بیا د پی بی سی نه شو کوي ها معنا وای شوې جی جی په آسان لفظونو کې مې ته وي اوس مثال کې تا ول 40 بیت ور کړی دی او ستاره پروډکټ چې کم دی په ټوله ورځ کې مثال کې باندې 15 کلیکونه رااله 15 درهم نه خرچ کړه نو ستانه 40 نه کټ کړي ستانه هغه 15 کټ کړي بالکل او نه دا تا ویډیو اپلوډ کړی هغه کې من کتلی ښا او چې کم بجټ چې کم بیت دی ول ورکو چې دا بجټ ول کم ورکو نو ستا مثال کې بسار یو څو غنډو کې دي ستا د رشت وجه نستا بجټ ختم شوی بس بیا به تاسو نه سي بیا چې کوم دي ستا پروډکټ شو کیږي نه کسٹمر په اډر نه کوي او چې کله مثال کې تاسو له لک 25 ته ول ور کړی یا 30 ته ول ور کړی یا 40 50 کنه نو ستا سره د زیاتو کلیکونو چانس شته دي نو په زیاتو کلیکونو کې به تاسو اډر هم راځي جواز سره نه چې سره په کلیکونو راځي اوري چې څونه کلیکونه راځي خامخا اډر هم پکې راځي نو دا شان د لک د خپل بجټ په حساب باندې 2500 یا 30 یا 40 دونه پورې خي ها صحیح او دلته بیا راشه لانچ کمپین او واستابه کمپین لانچ شي دې ته ویل کېږي اتوماتیک پی پی سی اتوماتیک پے پر کلیک پی پی سی او کله چې دا مونږ چالو کو نو دا مونږ ګورو چې یاره په دې باندې مونږ ته په کومو کومو کیورډ باندې کلیکونه راځي په کومو کومو کیورډ باندې مونږ ته اډر راځي په کومو باندې مونږ ته صرف کلیک راځي اډر نه راځي نو هغه بیا مونږ هم منوال کمپین کې چې کوم دی دا غي لګ چانټي کو او هغه کیورډ به مونږ په هغه کې چې کوم دی په ایگزیکټ کې په پریس کې په براډ کې په هغه باندې مونږ بیا نور کمپین لانچ کوو ها جی بالکل ان شاء الله س دماغ دې بیکارو کو ګناه سم دا قصه وکړه یاره ان شاء الله چې اوسه کوي شم درته په دې باندې ما ویډیو هم په ډیټیل سره ورکړی دا کنه او دا ویډیو هم ان شاء الله دا ته وخی جی بیا کنه دا ما لیو کو کنه چې دا کمپین زونه لانچ کوم کنه هم سره تاسو ته پوهه لپاره دا کوم جی جی نوستا د پی پی سی مطلب دا دی چې د خپل پروډکټ چې کم دی مثال کې اشتهار چلول کنه د خپل پروډکټ ویزیبিলিټي سیوا کول لکه مخکې همغه په هاو ټو سیل باندې کارو کو په وټ ټو سیل باندې خو د دې نه پس دا کار چې کم دی کنه په هاو ټو سیل باندې تا یو پروډکټ نو لانچ کو هغه په 10 نمبر پیج باندې شو کیږي نو دا به تو څنګه راولې د ټاپ پیج ته څنګه راولې چې کسٹمر خودل ته اډر کوي نه دلته به ټاپ پیجونو کې اډر کوي په ټاپ پر پہلا پیج کې یا زیات نه زیات سکند هم پس خلک ووړي نو دې لپاره مونږه پی پی سی کمپین چلو ښا جی جی بالکل او هلکه دا د پریکټس سیز دی ګوره ها چې څونه به ور بیا ته خپل پی پی سی باندې تا پی پی سی لانچ کړل کنه او تو راځي سرچ تم راځي چې زما په پروډکټ باندې څونه کلیکونه راغلي څونه امپریشن وسته وي ګوره ها امپریشن چې کوم دی کنه دا امپریشن دی وسه دا پروډکټ ما کولاو کړی کنه او زه صرف ګورم دغه سه تیرو مې په ټیک ټاک کې او په دغه کې خلک څنګه وي چې ما ته دونه ویوز را لکنه نو په امازون کې دې ته امپریشن وي او دې کې صرف زه ګورم بس دا پروډکټ زه ګورم چې دا په 11 دی دا په 7 دی کنه دا هغه ته په دغه په اکاونټ کې شو کیږي الته د امازون د سودنه دی ها دا ټول مثال الګوریتم سیستم دا سدي چې دلته زو ګورم نو هغه ته شو کیږي الته چې تاسو پروډکټ باندې 500 امپریشن را لینن نن په 400 امپریشن را لینن په 300 امپریشن را دا یو امپریشن هغه امازون چې کوم دین سیلر ته شو کیږي هغه په اکاونټ کې ها پته پته لاګیا بیا پته وته لګیا بیا چې کوم دی ورپسې کلیک ته کلیک څه ته وی کلیک دی ته وی چې مثال کې په دې باندې ما کلیک کو نو هغه ته پته لګی چې مثال بي بي سي کمپین چالو کړي هغه ته پته لګی چې ما پروډکټ باندې نن لس کلیکونه راغلي نن 15 راغلي نن 75 راغلي دا دې هغه ته پته لګی ته اکاونټ کې وته شو کیږي ټول ریکارډ کنه او بیا چې کوم دین کنورژن دی ته وی چې مثال کې لسو کسانو کلیک کړي دي او دوه اډر پر راغلي نو باندې کنورژن دا راغلي چې دوه اډر وته راغلي دي کنه نو دا ټول ریکارډ چې کوم دی دلته کې په دې پی پی سی کې دا شو کیږي ها او دا وګوره ایڈورټایزینګ امپریشن ما دا نو څونه امپریشن راغلي 943 امپریشن ما ته راغلي زما دا پروډکټ چې کوم دی مثال کې 943 کسانو کتلې دي ها کتلې دي 11 کلیک پر راغلي دي ني دا ټول شی چې کوم دی په دې کې دلته پته لګي ګو ټو کمپین منیجر کنه دا کلیکونه امپریشن اډر او هر یو سیس چې کوم دی تا ستا په کمپین کې د ریکارډ چې کوم دی جمع کیږي اوري د دې به مونږ بیا نه چول روکاګو په دې باندې بیا مونږ منوال پی پی سی چې په اټو باندې خرچه لګ زیات راځي
په منول کې بیا موږ خرچم په دې کنټرول کوو موږ په ایگزیکټ کیورډ باندې چې کوم دی نو کمپین چالو کوو ها کمپین چالو کوو صحیح ده صحیح ده بس ان شاء الله په بل لیکچر کې بیا په دې دا باندې چې کوم دی په منول کمپین باندې بیا یو کلاس والو ها